ډېر محترم مسلمانان نن یو طاقتور او بهترین او افضلترین او د الله تعالی خوښه حاجتونو لره راټولونکې وظیفه، حاجتونو لره ختموونکې وظیفه، مشکلاتو لره داسې ختموونکې لکه په اور باندې چې اوبه واچوې محترمو، داسې بهترینه، طاقتوره، اسانترینه، افضلترینه وظیفه راته ښایم د ژوند د بدلیدو، د زندګۍ کې د خوشحالو راوستلو او زندګۍ کې او مال کې اضافه راوستلو والا انشاءالله خوشحالیانې به د باندې الله تعالی راولي، نصیب به د الله جل شانه کولو کی، د زړه فرده به د الله تعالی هغه اوچته کی. محترم مسلمانانو، نارینه اولاد به د الله جل شانه درکي، قوت کې به د الله تعالی اضافه وکي، په حسن کې به د الله تعالی اضافه وکي، او دغه رنګې په مال او دولت او په هر څه کې به د الله تعالی اضافت وکي، او الله تعالی به در سره محبت وکي، الله تعالی به د مغفرت نصیب کی. محترمو، د ډیرو زیاتو غټو فایدو دپاره، د ډیرو زیاتو بهترینو حالاتو راوستلو دپاره او د زندګۍ کې تبدیلی راوستلو دپاره دا انتهایی د استغفار بهترینه، افضلترینه، مجربه انشاءالله وظیفه ده. صفتونه یې ته ځکه کوم محترمو چې دا الله تعالی په خپله د استغفار فضایل بیان کړي دي، په خپله بیان کړي الله تعالی ښه، او په قرآن کې بیان کړي دي. کوم انسان چې استغفار ووایي د ده زندګۍ کې به داسې انقلاب راځي لکه یو تیز باران، یو تیزه هوا چې راشي او د دنیا ټول نظام درهم برهم کي. نو چې کله انسان دا وظیفه په اخلاص سره وکي او په یقین سره یې وکي انشاءالله په زندګۍ کې شامله کي، نو ده په زندګۍ کې به الله تعالی دغه رنګې یو زبردسته نظام راوستلی کی، یو زبردسته تبدیلي، خوشحالي انشاءالله راوستلی کی به الله تعالی. نو دا وظیفه د جمعې شپه ده او د جمعې شپه په خپله یو افضله شپه ده محترمو، نو دا وظیفه پکې تاسو خامخا د خپلو حاجاتو دپاره وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډیرو معززو محترمو او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې، بهر هیوادونو کې، بهر ملکونو کې زندگی تیروي، مسافري کوي، خپلو اهل و عیال دپاره، خپلو بچو دپاره، خپلو بیبیانو دپاره، او دی پرېښودي دي محترمو، الله تعالی دغې مسافرو ته دنیا او آخرت خوشحالیانې ورکړي. دغه مسافر د الله تعالی په خیر او عافیت سره په ډکو منګلو سره خپلو کورونو ته، خپل اهل و عیال ته راوستلی کړي. محترم مسلمانانو، زمونږ بهترین او طاقتور او د زندګۍ د بدلولو دپاره یو خاص وظیفه ده او د استغفار وظیفه ده. استغفار به تاسو پیژنئ محترمو، استغفر الله مو ته ویلی کېږي، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا هم ویلی کېږي، لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین دا هم استغفار دی، استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه دا هم استغفار دی. ډیر زیات په کثرت سره استغفار الفاظو دا راجمع شوي دي، خو کوم چې اسان استغفار دی هغه استغفر الله، استغفر الله دی اسان استغفار دی محترم. دا د کومو برکاتو دپاره، د کومو مقاصدو دپاره ویلی کېږي، دا تاسو لږ شان واوره چې تاسو کې هغه ماده د کولو فایده شي او تاسو کې هغه فضایل واورئ او انشاءالله په دې باندې عمل تاسو کوئ. ګوره لومبنۍ فایده یې دا ده محترمو چې الله تعالی به د باندې رحمتونه نازلي، او کله چې انسان باندې رحمت د الله د سره نازلیږي نو د انسان دپاره الله تعالی دروازې کولو کی، رحمت د الله تعالی دروازو د الله تعالی د سره را په انسان را نازلیږي، نو چې دی به څه هم غواړي الله تعالی بند نصیب کولوي. لومبنۍ دا شوه. دویمه دا شوه چې الله تعالی به د انسان ته خپل محبت نصیب کړي. ګوره څوک چې له چا سره محبت کوي که نه، نو هغه د خپل محبت دپاره، د خپل عاشق دپاره هر څه بیا کوي ښه. نو کله چې الله تعالی موږ سره محبت وکړي، موږ سره به الله تعالی محبت کوي د استغفار په وجه باندې. نو چې کله الله موږ سره محبت وکړي، الله به زموږ دپاره ټول نصیب و ټول حاجتونه، ټول مشکلات دا انشاءالله اسان کی او لارې به راته اسانې کی. دویمه دا شوه. دریمه دا شوه چې کله بیا عاشق د معشوقې سره محبت وکړي، نو هغه د معشوقې هر فعل او هر هغه چې د ګناه هغه الله تعالی معاف کوي. نو موږ چې د الله تعالی معشوقان شو، یعنی موږ سره محبت الله تعالی وکړو، نو بیا به الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي. او چې کله د انسان ګناهونه معاف شي، د انسان په زندګۍ کې یو انقلاب راځي، یو نورانیت راځي. دا دریمه فایده شوه. څلورمه فایده دا ده
چې الله تعالی به ستا زړه غني کړي، زړه به دې خوشحاله وي هر ټایم، زړه کې به دې خفګانونه نه وي. پنځمه فایده یې دا ده محترمو چې ستا په زړه باندې د ګناهونو د وجې نه کم زنګ لګېدلی که نه، لکه څنګه چې اوسپنې تا په اوبو لګېدو سره زنګ ولګي، نو هغې دپاره بیا موږ رګمال استعمالو، ګلینډر استعمالو، هغه زنګ تی بوسو، رنګ وله ورکو. دغه رنګ استغفار سره به الله تعالی زموږ زړونه صفا کوي. چې کله زړه صفا شو، زړه د وجود باچا دی، نو ټول مشکلات په الله تعالی اسانوي. دی پنځمه شپږمه فایده ده چې الله تعالی به راباندې خوشحالي راولي، نصیب به م کولوي، بارانونه به راباندې الله تعالی کوي. ښه، او بله فایده ده محترم مسلمانانو چې په مال کې به د الله تعالی اضافه کوي. ښه، ورځ ته ورځ به الله تعالی ته غني کېږي، مالداره کېږي به. او بله فایده ده چې الله تعالی به نارینه اولاد درکوي. نن سبا وګورئ د هرې زنانه 5 او 6 لوڼه دي، د بعضو د سره نارینه اولاد نشته دی. ښه، دا اکثر دا یو خو د قیامت د علامو نه بلامانه چې آخره زمانه کې به جنکۍ سیوا شي، بل دا چې موږ استغفار نه وایو. الله تعالی فرمایي چې څوک استغفار وایي هغوی له به نارینه اولاد هم ورکوم. بله فایده دا ده چې اکثر زمونږ ذمېداري اکثر هغوی که نه، نو دې د وجې نه زمونږ فصلونه خراب وي، کله بارانونه وي، کله یو څه کله بل څه. نو څوک چې استغفار وایي د فصلونو کې به الله تعالی بهترینې ثمرې، بهترین فصل به درته کوي چې خلک به ورته حیران وي. بله فایده دا ده محترم مسلمانانو چې څوک استغفار وایي که نه، نو د په موجوده طاقت کې به الله تعالی اضافه کوي. هر رنګه طاقت به الله تعالی درکوي. بله خاص فایده ده محترم مسلمانانو چې الله تعالی به تا ته یو حسن درکړي، یو نورانیت به درکړي چې ټول خلک به تا سره به مینه محبت کوي. کله چې انسان ښکلی وي رشتې هم پسې ډېره راځي، بل انسان هم سره محبت کوي. بله فایده دا ده محترم مسلمانانو چې د قیامت په ورځ به د استغفار ویلو، یعنی د څوک چې د چا په عملنامه کې استغفار سی وایي د نه به افضل څوک نه وي. او بله فایده یې دا ده چې الله تعالی په ده باندې چې کوم عذابونه راځي هغه به الله تعالی په ده باندې نه راولي. او دا د الله تعالی اصول هم نه دي چې کوم انسان استغفار وي او د باندې د الله تعالی عذاب راځي، د الله تعالی اصول او منشا او چاحت نه دی. نو لهذا ډېرو فایدو دپاره استغفار ویلی کېږي. محترمو تاسو چې کم ضرورت دی بس د هغې دپاره استغفار، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. کار هم کوه استغفر الله م وایه، لوښي مینځئ استغفر الله م وایه، که دیاړي م کوه استغفر الله م وایه، نوکري م کوه استغفر الله م وایه، په ګاډي کې سفر هم کوه استغفر الله م وایه. هر کار سره انشاءالله استغفار، استغفر الله، استغفر الله دا وظیفه انشاءالله تاسو خامخا په خپل زندګۍ کې داسې شامله کړئ لکه څنګه چې موږ اوبه څکو، اوبو نه بغیر زندګي نه تېرېږي، چای او روټۍ نه بغیر زندګي نه تېرېږي. دغه رنګ یې زموږ په زندګۍ کې استغفار نه بغیر موږ ته زندګي تېرول ګرانه وي. الله تعالی مو